أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. دې حدیث کې هم مونږ چونکی د ایمان په حوالې باندې خبره کوله او بیا انداز دکړه چې ایمان کې اعمال چې دي نو دا ورپکې هم شامل دي ځکه دا اعمال د ایمان تقاضي دي د تصدیق او د اقرار تقاضي دي. نو دا حدیث چې کوم عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړی دی کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وینا نقل کوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وعن ابن عمر او ويروي عن ابن عمر دا راوی نقل کوي د ابن عمر رضی الله عنهما قال دا راوی ابن عمر وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امرتو ما ته حکم شوی دی امرتو ما ته حکم شوی دی نو امرتو خو امره پیل شو او تو چې دی نو هغه مفعول ما لم یسمى فاعله شو نو فاعل څه شو فاعل خو نشته نو دا فاعل کله کله نه ذکر کیږي د وجه ډېر مشهور والینا لکه دا داسې معنی ده چې امرني ربي پیغمبر علیه السلام داسې وایي چې امرني ربي امرتو ما ته حکم شوی یعنی امرني ربي لکه چې پیغمبر علیه السلام ته کوم حکم کیږي خو د الله نه لو بل څوک ته حکم نشي کولای نو امرني ربي امرتو ما ته حکم شوی ان اقاتلا چې زبا قتال کوم جنگ بکوم الناس د خلق سره حتی تر دې یشهدو چې هغه گواهی وکي الله اله چې نشته څوک د عبادت قابل الا الله مگر یو الله دی وان او چې دا گواهی وکي چې محمد علیه السلام د الله رسول الله د الله رسول دی. وای ما ته حکم شوی چې د خلکو سره جنگ کوم د خلکو نه مراد څوک دي نو باز علما وی چې یره د خلکو نه مراد مشرکان دي ځکه چې مشرکان چې دي نو هغه د گواهی د لا اله الا الله نه ورکي خدا وان محمد رسول الله د روح کلمه چې والے نو بیا څو علما د سې لیکل کوي چې یره د الناس نه مراد د اهلی کتاب دي ځکه چې هغه لا اله الا الله منی خو محمد رسول الله نه منی بلکې څوک د عیسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر نه منی څوک د موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر نه منی نو په دې وجه باندې کې عیسائی مشرکان دي عام او کې يهوديان او عیسایان اهلی کتاب دي د ټولو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته حکم شوی چې د بردي خلاف چې کله د جنگ موقع نو د بردي خلاف جنگ کوم تر څو پورې خلاف جنگ کوم تر دې چې دې د دې گواهی وکړي چې لا اله الا الله وان محمدن څه رسول الله چې دا د توحید د عقیده اقرار وکړي. دویم ويقيم الصلاة یعنی وان يقيم الصلاة يقيمون چې ان په داخل شو نو هغه نون اعرابي غردي نو يقيمو ويقيم الصلاة او قائم کی دي س منذ ويؤتوا الزکات او ور کی دي س زکات نو چې منذ کوي او زکات ور کوي نو ظاهر خبر ده چې منذ کوي او زکات ور کوي نو د دې پټول اسلامی عقاید او په اسلامی عبادت باندې ایمان ده. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای فاذا فعلوا کله چې دا
خلق وکي ذالک دا کار یعنی د ایمان نه رستا په خلی ایمان هم راوړي او عملا منځ او دسم کوي او زکات هم ورکوي. نو فاذا فعلوا کله چې دی وکي داسې ذالک دا کار نو عصمو دی بچ کړه مني زمانه دماءهم خپل ویني و اموالهم او خپل مالونه الا بحق الاسلام سوا د حق د اسلام نه سوا د حق د اسلام نه. د حق د اسلام مراد څه دی؟ ګوره چې اسلام په سړي باندې کومې سزاګانې خو دي. مثلا یو سړی دی غلا یې وکړه نو لاس به کټ کېږي. یو سړی دی زنا یې وکړه نو هغه به چې کوم دی نو په حدن چې دی نو قتل کېږي. دغه شان یو سړی دی هغه بل مړ کو نو چې بل یې مړ کو نو دا په اسلام کې هم د هغه وجل جایز دي. جایز نه بلکې حکم دی کتب علیکم القصاص دی. په دې وجه باندې د اسلام د حق نه علاوه چې اسلام په اسلام کې په ایمان کې د نن کم سزاګانې دي او پای کې د مرګ سزاګانې دي. د هغې سزاګانو نه علاوه نورې زمانه خپل مال او خپل یینې چې دی څه کړې بچ کړې. اوس سړی به یره چې دا خو داسې کار دی چې دا یېرېدو ځکه کلمه وویله نو الله تعالی وایي نور حساب کتاب به ورسره څوک کوي؟ الله به کوي. وحسابهم او نور پټ حساب د دې الله حساب الله تعالی دی. یعنی وحسابهم علی الله فی ما یسترون من الکفر والمعاصی چې کوم ګناهونه او کوم د کفر کارونه نور کوي د هغې حساب به اوس الله په خپل باندې کوي. ما ورته ورسره حساب کتاب نشو کولی. زما ستا دپاره دا پوره ده چې ښکاره هغه د کلمه توحید اقرار وکړو مونځ کوي زکات ورکوي نو به زمونږ دپاره دا د هغې د ایمان او د اسلام د قبلولو دغه درې عملونه سري دا پوره دي. الا ان مسلما متفق علیه دا حدیث متفق علیه دی. یعنی بخاری کې دا حدیث نقل لی په دې انداز او مسلم کې نقل لی. البته په مسلم کې یو خبره ده الا سوا د دې نه ان مسلما چې مسلم کتاب چې دی لم یذکر هغه پکې د ورسې چې دا ور فصل دی لم یذکر نه دی پکې ذکر کړی الا بحق الاسلام. دا بحق الاسلام ټکی نه دی پکې ذکر کړی بلکې حدیث رقم دی پورې ولې فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم دا دغه دی پورې ذکر دی. وعن انس د حضرت انس نه روایت دی دا بل حدیث انه شان دا دی حضرت انس تاریخ دغه مخکې کړو تعارف مخکې کړو. وعن حضرت انس فرمایي انه شان دا دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى صلاتنا من کم سړي چې صلى منځ کو صلاتنا یعنی کا صلاتنا زمونږ د منځ په شانې مونږ کو واستقبل او مخې کو قبلتنا زمونږ قبله ته په مانځ کم سړي چې زمونږ په شانې مونږ کو او زمونږ قبله ته مخ کو واکل ذبیحتنا او مونږ چې کم ساروی ذبح کړو ذبیحتنا یعنی مذبوحه مذبوح واکل او خوړو یې ذبیحتنا زمونږ ذبح کړی شوی د ناور نو فذلک المسلم بس دا د مسلمان نښې دي الذي هغه مسلمان له چې د هغه دپاره ذمة الله د الله ذمه ده د هغه دپاره د الله څه ده ذمواري ده. چې کوم سړي چې مونځ کوي خو بس ایمان به هم راوړی کوم دلته پکې د ایمان خبره خو ونه شو مونځ ذکر شو خو چې مونځ کوي خو ایمان به راوړی کلمه توحید اقرار به کړی لا اله الا الله محمد رسول الله به ویلي. نو من صلی صلاتنا چا چې د ایمان نه وروسته زمونږ په شانې مونځ وکړو واستقبل قبلتنا او مخې کو قبلې ته زمونږ واکل ذبیحتنا او زمونږ ذبیحې خوړه فذلک المسلم بس دا زمونږ دپاره مسلمان ډیکلیر شو اعلان شو الذي اغسل له چې د هغه دپاره ذمة الله د الله ذمواري شوه و ذمة رسوله او دا د رسول په ذموارۍ کې شو. یعنی اوس سړی دا نشي ویلی چې دا مسلمان نه دی د خلاف جنګ کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا تغفروا الله نو ټونګې مه وهئ د الله سره فی ذمته د هغه په ذموارۍ کې. مطلب دا چې لا تخونوا الله فی ذمته د الله سره د الله په ذموارۍ کې اوس خیانت مه کوئ. چې کوم سړي دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونځ یې کو قبلې ته مخ کو زمونږ ذبیحې خوړه د دې مطلب دا دی چې د ځان د الله په ذموارۍ کې ورکړی دی اوس د ده سره د ده خلاف جنګ کول چې دي نو دا ممنوع دي. د دې حدیث نه دا معلومه شو چې زمونږ دپاره ظاهري طور چې کله یو سړي د ایمان او د اسلام اقرار وکړو مونږ به هغه قبلو ځکه د هغه د زړه نه مونږ خبر نه یو
چې زړه نه خبر نه وي نو دا د الله په ذمہواری کې شو، د الله د رسول په ذمہواری کې شو. فلا تغفر الله، نو تاسو خیانت مه کوئ د الله سره فی ذمته، د الله په ذمہواری کې. رواه البخاری. یاد شو. حضرت ابو هريره بل حدیث نقل کړي، فرمایي وعن ابي هريره، دا حضرت ابو هريره نے روایت دے رضی اللہ عنہ، قال دے وی جی چې اتا راغه اعرابی یو باندې سره، اعرابی یو باندې سره چا قال راغه النبي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال راغه، فقال نو دې سړي د پیغمبر علیه السلام ته ویل دلني او خیمات علی عمل دسی عمل، دلني وخیمات علی عمل دسی عمل اذا عملته جذي وکما دخلت الجنه، زب بیست جنت ته لرسو. عربي باندې ته وای باندې چې دې لګوس تاسو دلته په مدرسې کې سبق وایي لګیاي، خو کم چې عام مزدور دی نو هغه هم سبقونو ته نه وزګار، نو ځان له په میاش کې ورځ راشي وای بس په یو اجتماع کې چرته خبره ووري لاړ شي، نه په عمل وکړي. نو دا باندې چې راغی د پیغمبر علیه السلام ته وی دلني، ماته دلالت وکړي، ماته وخی علی عمل دسی عمل اذا عملته کله چې دا وکم دخلت الجنه، چې په جنت ته لاړ شم. قال نو پیغمبر علیه السلام وته لند ویل تعبد الله، تعبد الله یعنی ان تعبد الله یا تعبد الله، یا خدای چې سره د اند پر تعبد کی تعبد الله، هغه دا چې ته یعنی هو ان تعبد الله، هغه دا چې ته د الله عبادت وکړې، یا دا چې دا خبر کې تر شي تعبد الله عبادت کوي بد الله، یعنی خبر دی خو معنی د انشاء دی، یعنی حکم دی. تعبد الله عبادت کول چې ته عبادت کې د الله، ولا تشرک به او ته نه شریکې، لا تشرک به شیئا او نه شریکې د الله سره شی. اول خدا کار وکړه چې د الله عبادت کوه او د الله سره شی مه شریکوه، هغه بوتان دي که هغه باباګان، دا څه شو د ایمان شو. دویم وتقیم الصلاة، او خپل مونځ اودس کوه، فرض شو کنه، المکتوبه چې هغه په تا باندې سره فرض دی، فرض مونځ کوه، خیر دی که نفلونه د نه پاتې شو، خو فرض مونځ د نه پاتې نشي. وتؤدي الزکات، او دریم دا چې ادا کوه خپل څه زکات، وتؤدي الزکات او زکات ادا کوه. کم زکات؟ المفروضه چې په تا باندې فرض دی. مکتوب او مفروض یو شی دی، خو یو د مکتوب ذکر شو نو بل د مفروض ذکر شو، دې ته تفنن په کلام ورته وي، خبره په بل انداز باندې بیانول. وتصوم رمضان، او روزي نیسی د رمضان. نو څو خبرې وته وکړي، یو دا چې د الله عبادت کوه او د الله سره په عبادت کې بل څوک نه شریکوه، یو خبره د عقیده شو. دویم وته خپل منځ قائموه، فرض منځ. دریم وته خپل زکات ورکوه. څلورم وته څه کوه؟ روزي نساء. نو پینځم خوتهونه وي، پنځم پکې شی بچ. اسلام ارکان څو دي؟ 5. نو کم څه پکې پاتې شو؟ حج خو پکې نه دی ذکر شوی. نو یو جواب خلک دا کوي چې یاره دا په هغه وخت کې دا خبره شوې کوم وخت کې چې حج نه فرض شوی، ځکه حج خو په آخري زمانې په اووم کال له هجرت باندې چې دی نو هغه فرض شو. ټیک شو؟ نو په هغه وخت کې به نه وشوی. یا دا چې کوم سړی مونځ اودس خپل کوي، نو مونځ اودس مسلسلي مونځ او زکات او روژه دا هر کالي، او د حج خو چې دی نو دا په عمر کې یو ځلي، نو په دې وجه باندې د هغې تذکره ورته ونه کړه چې دا کارونه کوي، حج به پکې خامخا کوي. قال نو دې راوي وویل دا کوم سړی چې دا تپوس یې کړو دا باندې چې ده ووی والذي قسم مې دي په هغې الله نفسي چې زما سا بیده د هغه په لاس کې ده، والذي زما د قسم په هغه ذات نفسي بیده چې زما سا د هغه په لاس کې ده، لا ازيد على هذا شيئا، لا ازيد نه به زیاتوم على هذا په دې باندې شیئا هیڅ، په دې هذا کې وي د نه به زیاتوم په دې باندې سره دې څه مطلب شو؟ نو مطلب دا مونږ به کوم، روژه به نیسم، زکات به ورکوم او عبادت به کوم، بل به پکې نه سوا کوم، دا معنی هم کېدی شي. خو که دا معنی شي نو بیا مطلب دا شو چې فرایض سړی ادا کوي، نو نوافل او سنن چې دي نو که هغه کوم پاتې شېدونه مسله نه ده. خو دویمه معنی خلک داسې کوي چې نه دا مطلب یې هم کېدی شي، خو دا مطلب یې هم کېدی شي چې دې سړي مطلب دا و چې زما سره نور ملګري دا خبره به زه اوس هغې ته کوم، نو دا خبره به زه هغې ته پوره رسوم، پټه فرق به پکې نه کوم. لا ازيد على هذا شيئا، زبر دې پر رسولو کې نور خلق ته پر رسولو کې څه کمې زیاتې نه کوم، چې کوم څه مې شاګرد په حیثیت واورېدو دا به د استاد په حیثیت باندې نورو شاګردانو ته پوره خیانت. دواړه مفهوم خلکو نقل کړي دي. یاد شو ته خبره؟
یعنی یا خو دا معنی شوه چې دا څه مې واورېدو په دې کې به کمې زیاتې نه کوم د دې په تبلیغ کې په څه کمې او زیاتې به پکې نه کوم وعن فلما ولا کله چې ولا د سړی لاړ تاو شو بیرته روان شو ایسته تپوس یې وکړو او پیغمبر علیه السلام ول جواب ورکړو د ایسته روان شو بیرته خپل طرف یې ونیو نو قال النبي صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته وویل من کم سړی چې سره خوشاله کوي دی ان ينظر چې وګوري الی رجل داسې یو سړی من اهل الجنة جنتی فلینظر ولي ګوري الی هذا دې سړي ته که څوک په ژوندیني باندې جنتي ګوري دا سړی دی ګوره څونه په مضبوطه یقین سره وی چې د دې نه به د کمې زیاتې به په دې کې نه کوم چې کم شاګرد د استاد نه کومه خبره واوري نو په کار ده چې د ځان نه پکې شپې ته نه لګي دا خبره هوبهو هغه ورسوي نو عن ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال دی وی اتا اعرابي راغ یو باندې چې پیغمبر علیه السلام ته النبي پیغمبر علیه السلام قال نو فقال نو تی وی دلني ما توخي على عمل اندس عمل اذا عملته کله چې د کومه دخلت الجنه د جنت تنودم قال نو هغه تعبد الله عبادت کو د الله ولا تشرك به شيئا مشرك ود الله فشيء وتقيم الصلاه او قائم منزل را المكتوب فرض وتؤدي الزكاه ادا کو زکات المفروضه فرض شوه وتصوم رمضان روجي بنيسي د رمضان قال نو دیر سړی وی ولذي نمال په اغذات قسم نفسي چې د ما صاحب یده دا په لاس کې ده لا ازيد نبس كمم على هذا په خبره شي اندس ولا انقص نبس ذياتهم ونبس كمم منه ردينا فلما كل چې ولا تاوشو د لار قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم وتوي من کم سره چې سره خوشالۍ د لره ايند رچ وګوري کم سره چې خوشالۍ کې پدې چې وګوري یو رجل من اهل الجنه یو سړی د جنتی ته نو په دې ضروري ګوري اله هذا دې سړی ته متفقون علیه دا حدیث نقل کړل متفقون علیه وعن سفيان ابن عبد الله د سفيان ابن عبد الله نے روایت ده الثقفي چې درس بنو ثقيف قبيله سره تعلق ساتي دام یو صاحب ده دا یو ځل راغی او قال دی وی چې قلت ما ول پیغمبر علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبره قل او لی ما ته فی الاسلام په اسلام کې قل او لی ما ته فی الاسلام په اسلام کې څه شرط وای قولا دسی ویناره ته وای لا اسالو چې بیا تاسو نه کوم عنه دا غیب باره کې احد نه چانه بعد کستانه رسته اذا الله پیغمبر ما ته دسی نصیحت وکړه چې دستانه رسته بیا د چانه ته تاسو نه کوم کله کله خلک یو نه تاسو کې دا په خبره باندې مطمئن نشي بل نبی او بل نه پیغمبر علیه السلام ته دی سفیان ابن عبد الله وې ثقفي چې ما ته دسی یو خبره وکړه چې در بل چانه پکې تاسو نه کوم ستانه رسته وفي روایت د بعدک فزي غیرک وایو قالوا پیغمبر علیہ السلام او توی مړ لنډه خبره دادا چې قل تو یا آمنت بالله بخلی ویا چې ما ایمان راوړې په الله باندې په الله ایمان راوړل چې دینو یعنی بجميع ما يجب به الايمان چې ایمان پر سره راوړل آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت په دې باندې ایمان راوړل او ثم مستقیم بیا په دې خبره کلک پاتشه نو ایمان راوړل یو عمل له او استقامت بیا بل عمل له ایمان په خپل سره راوړي خو بیا معمولی لالچتما خوف یرا دا دې ته بیان شي ټینګېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی ایمان راوړه او بیا د مرګ پورې په دې مسلمانې باندې کلک پاتشه د دینه خبر او د دینه مختصر خبر او د دینه د پوهې بل خبر ډولې شته دی نه حضرت طلحه ابن عبید الله په نوم باندې بل صاحب دی وی چې جاء رجل راغ یو سړی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اهل نجد من اهل نجد من اهل نجد من اهل نجد نجد په عربی کې د ځمکې لوړ دی ته وایي خدا په عربی کې په عربو علاقه چې دنو یو جوړه ایریا دغه ته تهامه وته وي غور علاقه او یو چې دینو دا تهامه چې دنو دا مکه او دغه ایریا چې د دې تسوي د تهامه علاقه ورته او د دې په مقابله کې بل د لوړ د تسوي نجد ورته وي لکه ریاض طرفونه دا یو سړی وي دغه نجد د طرف نه راغی او دا نجد نه چراغ نو سائر الراس سائر په دې باندې زور دی ولې وای منسوب علی الحال دا سائر الراس دا حال له چانه دا رجلن راغ او سائر الراس سره ببرو سره سو شیندلې ببرو خلک چې
یختې ګوند کړي نه هغې ته څه وایي شیندلی ورته وایي که ببر ورته وایي که څه ورته وایي څه شی بس څه مو وایي پته نه کېده پې ګشکې سره یا سره دغه ګډوډ سایر الراس خور اور یختو والا مطلب چې سړی د سفر نه راشي نو بس ګمنځ یې نه کړي نو دې چې څنګه راورسېدو جاء رجل راغی یو سړی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اهل نجد د اهل نجد نه سائر الراس چې د سر یختي ګډوډو نسمع مونږ اورېدو دوی صوته د در आवाज بنگار دویون وای ا بنگار تا سړی چې چا خواته ورنږدې شي او پټه پټه سره خبرې کوي او بنګ بنګ کوي دغه بنګ بنګ ته سوی دویون نو دا لږ لري بوله دینه نو دی وای نسمع مونږ اورېدو دوی صوته د आवाज هغه بنگار هو لا نفقه مونږ نه پوهیدو ما په هغه خبره یقولو چې دویل د چې پیغمبر علیه السلام نه کوم تاسو کو یعنی لا نفهمو من جهه البعد د لريوالي د وجه نه موږ په دې پوهیدو چې دا سوی ما یقولو چې سوی حتی تر دې دنا چې دا سړی ورنږدې شو من رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ورنږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاذا هو يسالون دې سړي د پیغمبر علیه السلام نه تاسو کو عن الاسلام د اسلام په باره کې چې اسلام څه ته د اسلام په باره کې تاسو کوي د اسلام د فرایض تاسو ته کوي چې د اسلام دیسي شي په دې کې څه پرز دی مال بس څه کول غواړي نو پیغمبر علیہ السلام ته جواب ورکړو چې تاره اسلام ته پوښتنه کو چې اسلام څه ته وي په دې کې څه فرایض دي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 5 صلوات فی اليوم والليله پښپا ورځ کې بسو منځونه کې شپږ منځونه سو 5 صلوات 5 منځونه په اليوم والليله په یو شپه ورځ کې سو منځونه 5 منځونه فقال نغوت هل علی غیرهن د دې 5 علاوه را باندې نور شته هل آیشته علی په ما غیرهن د دې 5 علاوه نو فقال پیغمبر علیہ السلام وتو الا ان تطوع ها چې د خپل ځان نه نبلی کینو کولای شي ډیرم کولای شي ٹھیک شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې وصيام شهر رمضان او بل چې ده روزه نیول د میاشتې د رمضان فقال نغوت هل علی غیره د رمضان د روزې نه علاوه را باندې بل شته قال پیغمبر علیہ السلام تو الا نه الا ان تطوع سوا د دینه ان تطوع یعنی الا ان تطوع چې تاسو کې نبلی وکي قال نو دا راوی وی وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه شان ذکر ورته وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات بیا د زکات فقال نو هغه ته بیا وی هل علی غیرها د دې زکات درې سلوشته روپۍ نه علاوه را باندې چا حق شته فقال نو پیغمبر علیہ السلام تو الا الا ان تطوع ها چې د ځان نه د زغه په بنیاد باندې سوکینو خیر ده قال نو دا راوی وی په ادبر الرجل نو دا سړی بیرته تاوش وهو يقول او در ځان سویل والله په خدای مې قسم لا ازيد زبن زیاتو ما على هذا پدې خبرو باندې ولا انقصون به کې سکمې کوم من ولدینا خو شو دوړ یو شان روایتونه شو نه به زیاتې کوم د ځان به شنو کوم چې شپږ منځونه به جوړم او دا به کوم چې نه شلم روپۍ به ورکوي او دا به نه کوم چې یو مې شروجي دیم چې نه لکه 2 مې شروجي نو به خلکو ته تبلیغ کوم نو به ته هو به د پیغمبر دا تعلیم به تر رسول نو الا ازيد نبذياتو ما على هذا پدې ولا انقصون بكم من ولدینا شيء فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح الرجل کامیاب دی دا سړی کامیاب دی دا سړی ان صدقه کده دا خبره رښتیا ویلي کبر خپل خبره کې رښتیا وي نو دې سړی دا سړی کامیاب شو او په بل روایت کې مو چې دا سړی سره په ژوند دی نه جنتی دی بیرته وته حجی وعن ابن عمر رضی الله عنهما ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امرت ما ته حکم شوی ان قاتل الناس چې د جنگ کوم د خلکو سره حتی تر یشهدو چې دی گواہی وکي الله اله الا الله چې نشته د عبادت قابل سوا د الله نه بل څوک وان محمدن او دا چې محمد علیه السلام رسول الله د الله رسول له ويقيم الصلاه او قائمي بماندل را ويؤتوا الزکات ور کوي به زکات لرم فاذا فعلوا كل چې وکي ذلك ذاکر عصموا دی بچکل مني ضمانه دماءهم خپلینا واموالهم خپل مالونه الا بحق الاسلام سوا د حق د اسلام نه په اسلام کې دنه چې کومه سزاګانی دی هغه ته وي و حسابهم نور حساب کتاب علی الله په الله د متفقون علی
الا سوا د دین ان مسلمان چې مسلم کتاب لم یذکر نه دې ذکر کړي الا بحق الاسلام دا بحق الاسلام ټکه وعن انس د حضرت انس نه روایت ده انه شان دا قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى چا چې منځ کو صلات نامنځ پشانه واستقبل قبلته مخ قبلتنا زمن قبلته واكل ويخول ذبيحتنا زمن حلالا فذلك نو دا سړی المسلم مسلمان دی الذي هغه مسلمان له چې در پر ذمت الله د الله ذمه دا او ذمت رسوله او ذمه رسول الله فلا تغفروا الله نو تاسو کنستل مکوئ د الله په حق کې یعنی تاسو خیانت مکوئ د الله سره خیانت مکوئ د الله په حق کې فی ذمتی لا تغفروا الله خیانت مکوئ د الله سره فی ذمتی دا په ذمہواری کې رواه البخاری یعنی چې الله ذمہواری اغست نو تاسو د الله د ذمہواری کې دا غسړي سره خیانت مکوئ وعن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره روایت دی قال دی وی اتار عربي یو باندې چې النبي پیغمبر علیہ السلام خوالا فقال بي تدلني ما توخي على عمل دس عمل اذا عملته كل شذكم دخلت الجنه ذا بجنت نودما قال پیغمبر علیہ السلام وتعبد الله عبادت کوي بد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشركوا به شيئا ونبا شريك الله فشيء وتقيم الصلاه من بقايا المكتوبه مقفرض وتؤدي الزكاه وركي ادا کوي بزکاتنا المفروض فرض زکاتنا وتصوم رمضان روزي بنيسي د روزي د میاشتې قال دا روي وی ول چې دې سړی ویل چې ولذي د مال په الله اغذات قسمی نفسي چې د ما د اصحاب یری دا غبلاس کړه لا ازيد نبذياتو ما لا هذا په دې خبرو شین دس ولا انقص نبت كم من ولدن شي فلما کله چې ولله د لاړو قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی من کم سړی چې سر رهو غواړي خوشالي دلر ايندور چې وګوري څوک چې خوشالي پدې چې وګوري یو سړی ته من اهل الجنت جنتیانو نه په ډېر ضروري ګوري الہ هذا دې سړی ته متفقون علیه وعن سفيان بن عبد الله ده حضرت سفيان بن عبد الله الثقفي روایت دی قال دی وی قلت ما وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله پیغمبر قل او لی مال فی الاسلام په اسلام کې قولا د خبر الله اسالو چې بیا تاسو نه کوم عنه داغه په باره کې احدن د چانه بعد کستان رستا او فی روایت غیره کا په بل روایت کې درې بعد کا په غیره کا ټکې دی قال ان پیغمبر علیہ السلام تو قلت و امنت بالله ذم ایمان دی په الله ثم استقم بیا په خبره کلک رواه مسلم وان طلحه بن عبيد الله ده حضرت طلحه ابن عبيد الله روایت دی قال دی وجاء رجل راغ وصلى الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اهل نجد د اهل نجدنا سایر الرسی چې ګډ وړي ويخته نسمع ومنګ اوریدو د وی صوت هي هغه بنگار د आवाज ددم ولا نقه خن پویدو ما په هغه خبره یقول چې د ویل حتی تر دې دنا چې دی ورنیدو شو من رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاذا هو يسالون د تپوس کوان الاسلام د اسلام په باره کې نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی اسلام 5 صلوات پنځه منځونه دي په یوم وليله په شپه ورځ کې فقال نو هغه هل علی غیرهن دي پنځه نره علاوه را باندې نور فشته قال نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نشتر باندې الا تطوع خو کده ځان نه نفل کې کولای شي قال نو هغه راوی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وصيام شهر رمضان او روزه د میاشتې د رمضان دي فقال هغه وتوی هل علی غیره د روزه د میاشتې نه را باندې علاوه نور شته کنه قال پیغمبر علیہ السلام وتوی لا نشته الا ان تطوع کده ځان نه نفل کې کولای شي قال نو داوی وذكر داراوی وی چې وذكر له رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره او توکلا الزکات زکات وتوی چې زکات به مور کینو فقال غوت هل علی غیرها زکات نه علاوه را باندې نور فشته فقال پیغمبر علیہ السلام تو الا الا ان تطوعها چې د ځان نه ست نفلی وکینو کولای شي قال نو داراوی وی چې په ادبر الرجل دا سړی روان شو او یقول ویلې والله دما دې په الله قسم لا ازيد نبذياتو ما لا هذا فديشين ولا انقص نبكم من ردنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوی افلح کامیاب شو الرجل دا سړی دا تلهث شو دا کامیاب شو ان صدقه کده رښتیا وي متفقون علیه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین